رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری مرض الوفات چې په کومه بیماری کې د دنیا نه تشریف وړی دی هغه سره خوږی او تبه خو هغه تبه د نورو خلکو په شان نه وه دومره سخته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت میمونه رضی الله عنها د کور نه راوستو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرا نو دو کسانو نیولے او دا آغا ہستی دا چه حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چه دا اللہ رسول تا دا سلویختو جنتیانو قوت و طاقت ورکڑے شو او یو جنتی کے د سلو دنیاوی سړو طاقت وي الله دې موږ تاسو ټول جنت ته بوځي یو جنتی کې د دنیا د سلو کسانو برابر طاقت وي فی البطش والجماع او د الله رسول ته په دنیا کې د سلویختو جنتیانو طاقت ورکړی والله چې 40 تا په 100 کې ضرب ورکې نو 4000 راځي نو د دنیاوی سلورو زرو کسانو قوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړ د مدینه مکه مکرمه مشهور پهلوان رکانه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربورولۍ کې رکانه ابن ابن یزید ابن عبد یزید ابن هاشم ابن عبد مناف دا پیغمبر علیہ السلام نکاح پیغمبر علیہ السلام په خاندان کې مشرک او کافر او مخکې واقع بیان شوی دی چې د الله رسول ود دعوت ورکو چې ته مسلمان شه رکانه وې چې خوشتي را سره وکړه چې د راوغورځولم نو بیا مسلمان یې هغه خپل قوت او طاقت ته غاویر و هغه چا په علاقه کې نور راغورځول هغه خپل قوت باندې غاویر او مغرور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ډیر ښه د الله پیغمبر چې څوک مقابله ته دعوت ورکی چیلنج ورکی او بیا مقابله خلاف شرع نی بیا غین رست کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوښتای شو رکانه رو ورزول هغه حیران شو سترګې بکر وته چې دا هډومبه زله چې را ورزول دا څنګه شو به چې دا خو زما خیال نو بیا کو دا الله رسول دوباره رو ورزول دا سره رو ورزول لکه سړی چې مولای په دواړو لاسو ونیسي روی باسي د خټې نه په ځمکه کېږي بیا په درېیم ځل بیا دغه رکانه په دې موقع خو نه لیکن په بله موقع دی مسلمان شوی دومره قوت او طاقت وي په پیغمبر کې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت او طاقت ډېر زیات لیکن چې الله جل شانه غواړي څه وخت بیماری په چا راولي بیا سره د قوت او طاقت بیا د اعضاء هغه کمزوري شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بطش او دغه قوت او پهلوانۍ سره د یو کور نه بل کور ته په خپلو خپو نشي تللی نو یو لاس په عباس صاحب اچولی دی هغه یې تره دی او بل لاس په علي صاحب اچولی دی هغه یې د تره زوی دی او په عمر کې دی ډېر کشر او زومی دی په رشته کې او د هغې دواړو په اوږو یې لاس اچولی دي او خپې مبارکې په ځمکه راښکې شي وکانت رجلاه تخطان فی الارض او د خپو مبارکو یې په ځمکه کې کرښې جوړولې یعنې د پنجه اوچتولی نه شوه نو هغه ګوتې مبارکې راښکې شوې دا کیفیت دې بیمارۍ کې نور شدت هم رالو د جمعرات د زیارت ورځ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضرینو ته وویل چې په هغې کې بے پردے نارینه د کور افراد لکه حضرت عباس حضرت علی وغیرہ وغیرہ فضل ابن عباس د تره زوی او عباس یې تره دی علی زوم دی د تره زوی دی
دا کسانو زنانا هغوی ته ووایي چې ما ته یو کاغذ قلم راوړئ زه تاسو ته لیکل کوم. هغه زمانه کې به لیکل په کاغذ کېدل، خو کاغذ به ډېر ګران و، هغه به د شام نه راتلو، او په لرګي به لیکل کېدل، په سرمن به لیکل کېدل، د کجورې په پوستک باندې هغې به لیکل کېدل چې کوم پلن وي لاندې د پاڼې سره، مختلفو اشیاو باندې په هډوکو باندې به لیکل کېدل، ځکه چې کاغذ ډېر قیمتي و، نایاب و مدینه منوره کې. اوس دا څیزونه داسې پریوانه دي چې په لارو کوڅو کې کاغذ پروت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مطالبه وکړه چې کاغذ او قلم راوړئ، نو د کور کې بعضې افراد ووی چې کوم صحابه کرام جمع وو، چا وی چې راوړئ، چا وی چې مه راوړئ. چې چا وی چې مه راوړئ، د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د زړه د نرمېدو د وجې نه چې د الله رسول ته دومره سخت تکلیف دی، بیماري دومره سخته ده، او بیا به مونږ ته لیکل کوي، نو دغه وخت کې خو خبرې هم نشي کولی، نو خبرې به ډېر په زور راوباسي، نو دې کې به هغوی ته نور هم تکلیف وي، او مونږ نه غواړو چې زمونږ په وجه باندې د الله رسول ته نور تکلیف ورسېږي. بس چې کوم څه نازل شوي دي الله پاک نازل کړي دي، د الله رسول په خپله فرمایي چې باز دین پوره شوی دی، قرآن پاک نازل شوی دی، د هغې تشریح شرح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو یو لویه ذخیره موږ سره شته، نور څه ته ضرورت نشته، د الله رسول ته ولې تکلیف ورکړو. بعضې حضرات وی چې ودې لیکلی شي، بعضې وی چې نه دي لیکلی شي، په هغې کې د رای اختلاف شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ښه بیا نه لیکئ، نو بیا ما آرام ته پرېږدئ چې زه لغونې آرام وکړم، سخت تکلیف وکړي. هغې سره سره یو څو خبرې ارشاد وفرمایلې، او بعضې وایي چې لیکلې مو همدغه اوستل. په هغې کې یو خبره دا وه چې اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب، اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب، مشرکین د عربستان د جزیرې نه وباسئ، دلته یې مه پرېږدئ. زمونږ کابر وایي چې دا مقدسه خاوره ده، د الله د رسول مولد دی، کاغه مکه ده کاغه مدینه ده، دا حرمین شریفین دی، لیکن د هغې سره دا ټوله ټوکړه جزیرة العرب چې د هغې تقریبا 3.5 برخو ته غیر چاپیر سمندر دی، او یو د 3 برخې نیمه حصه تقریبا هغه اوچه ده، غیر چاپیر ته سمندر دی، دا په منځ کې جزیره ده، ټاپو ده. دا جزیره په دې لحاظ سره ورته وایي دا ټوله مقدسه خاوره ده، دې کې مشرکین نه ښایي چې هغوی په دې کې پراته دي. د الله رسول الله وفرمایل په دې باندې عمل شوی دی، او دغه ځای کې مشرکین نو نه په مدینه کې نه په مکه کې، په خیبر کې وو یهود پاتې کېدل. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه یهود حضرت عمر صاحب وایستل، ویل چې دلته نه ځئ. یو کافر هم د خلفاو په دور کې بیا په جزیرة العرب کې نه دی پاتې شوی، او یا اوس دور دی چې د پیغمبر خلاف د مخکې زمانه کې مشرکین په دعوت سره رابللی شي چې تاسو دلته راشئ زموږ حفاظت وکړو. هغه یهود او نصارا چې د الله رسول فرمایلو چې دی دلته نه وباسئ، هغه یهودو ته د اوس زمانې حکمران چې هغه ځان ته مسلمان وایي هغه دعوت ورکړي چې هغوی راولئ چې زموږ حفاظت وکړي، او په دغه مقدسه خاوره باندې بعضې ځای د هغوی دپاره مختص شوی دی چې هلته یو عام مسلمان نږدې نشي تللی، بیا د هغوی خوښه ده چې هلته کې څه کوي. کله چې داسې حالات شي نو الله جل شانه په قهر کېږي، او بیا اجتماعي تکالیف په مسلمانانو باندې راتلل شروع شي. دې پسې شاته محرکات وي، وجوهات وي، هسې نه کېږي. زموږ رب ډېر مهربانه دی او ډېر غیرتي دی. د الله دپاره چې د الله په دین باندې څوک معمولي غیرت وکړي، الله جل شانه د هغه په شا ولاړ، هغه ته څوک څه نشي ویلی. دا چې څه کېږي دا موږ سره د خپلو لاسو کېږي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې یو دا وصیت دویمه دا وصیت کو چې وفود براتلل ملمانه د بهر نه نو دا الله رسول باغی ته واپسې کې جوایز ورکول تحفه هدیه ډالۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت کو چې عجیزو الوفود ملمانه چې راځي نو چې څنګه ما ورکول نو دغسې تاسو هغوی ته ډالۍ ورکوئ جوایز ورکوئ جایزه هغې ته ویلی کېږي چې بغیر د عوض نه بغیر د لالچ نه چاته څه شی ورکړي هدیه تحفه ډالۍ انعام دا ټول په دې کې شامل دویمې دا وصیت وکړو دریم وصیت یې څه وکړو په هغې کې د علماو د اهل سیرو اختلاف دی چاوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو په منځ کې د الله کتاب او د الله کلام پروت دی په دې باندې منګولې کلکې ولګوئ په دې باندې عمل کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل یا د اسامه بن زید رضی الله عنهما لښکر چې د هغې تذکره مخکې شوي وه د هغې باره کې وفرمایل چې هغه روان کړي شام ته جنګ لپاره او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف وصیتونه هغه وفرمایل بهرحال دغه د زیارت ورځ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو څو خبرې وکړې بیا صحابه لاړل چې آرام وکړي د الله رسول تر غرمې ماسپښینه پورې آرام وکړو بیا د ماسپښین د مونځ نه مخکې چې کله یې لږ آرام وکړو د هغې نه پسې وفرمایل چې اوبه راړئ چې زه په هغې باندې ولامبم او د اوبو مشکونو کې اوبه راړئ د مختلفو ځایونو نه یې په اوبو مشکونو کې اوبه راوړې وې بعضې حضرات وایي چې د دې اوبو وجه څه ده نو طبي لحاظ سره د هرې اوبو خپل خپل اثر وي او د بیماری دپاره د اوبو د عادت دا ډېر زیات مفید دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې اوبو باندې ولامبل هغه یې پرې واړولې او د ندام معلومه شو چې طبي علاج هغه اوبه دي بعضې ځایونو کې د طبي بیمار هغه د اوبو نه بلکل بچکۍ لرې ساتي نه چې کومه طبه د حرارت غریزیه او د بارنۍ ګرمۍ د وجې نه وي نو طبه کې حرارت ډېر زیات وي او حرارت په اوبو سره کمیږي په هغه کې کمی راځي ځکه چې د اوبو طبیعت بارد دی او د طبي طبیعت حار دی نو چې د طبي بیمار په اوبو باندې ولامبي هغې سره کمی راځي په سختۍ کې تکلیف کې بل یو حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د چا تبی فرمایي چې د چا تبی هغه دی په روانو اوبو کې ودرېږي او مخ ته هغه طرف ته کي د کوم طرف نه چې اوبه راځي او په سین کې د غوپې ووایي 15 غوپې دې ووایي یا اوبه غوپې دې ووایي د الله په اذن سره وښه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دغه اوبو مشکونو د اوبو واړولی شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام طبیعت هغې سره لږ ښه شو برابر شو د ماسپښین لمونځ ته د جمعرات په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته لاړو جومات ته چې مبارک لاړو د ماسپښین لمونځ یې وکړو د ماسپښین لمونځ یې وکړو او بیا د هغې نه پس په منبر باندې کېناستو او صحابو ته خبرې وکړي په هغې کې مختلف نصیحتونه وکړل مختلف نصیحتونه د دین اسلام په باره کې د مونځ په باره کې د مونځ ډېر زیات خیال ساتي ځکه چې مونځ د بندګۍ داسې عمل دی چې هغه 24 غنټې شو روز مسلسل مسلمان هغه په مختلفو اوقاتو کې کوي سهار مو سهار په وخت کې کېږي چې شپه تېره شي سبا راوخېږي د لمر راختو نه مخکې بیا د ماسپښین مونځ چې کله ورځ نیمې ته ورشي هغه وخت کې کېږي بیا د مازدیګر مونځ دی دغه وخت کې خلک کاروبار کې بوخ وي او دا د الله پاک د طرف نه امتحان دی چې کوم کس خپل کاروبار پرېږدي او الله جل شانه ته متوجه کېږي
بیا د لمر پرېوتو سره د ماښام مونځ دی او بیا د ماسخوتن مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ مبارک وفرمایي. بیا خلکو ته نصیحت وکړو او بیا وفرمایل چې د الله یو بنده دی، هغه ته الله جل شانه اختیار ورکړی دی چې ته مونږ څخه پاتې کېږي، مونږ څخه راتلل غواړې او که دنیا کې پاتې کېږي، نو هغه الله جل شانه څخه تک خوښ کړی دی، هغه الله پاک څخه تلل غواړي. یو بنده دی، داسې خبره وکړه. خلک پوه نه شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه جمع کې نږدې ناست و. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خټ خټ په ژړا شو، وی ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تسلی ورکړه چې ابو بکر په قلار شو، چپ شه. د الله رسول پوه شو چې دې خبرې ته رسېدلی او دې خبره کې د بنده نه مراد خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وو او د اختیار نه مراد دا چې انبیاء کرام الله رب دې، خالق دې، مالک دې. د انسان مرګ او ژوند د الله په قبضه قدرت کې دی چې مرګ راځي نو چاته د خپل مرګ پته نی، لیکن د مرګ نه مخکې بعضې آثار په نیکانو خلقو خصوصا په انبیاو څرګند شي چې د هغې نه پته لګي چې اوس روان دی. او بیا پیغمبر ته الله جل شانه د هغه د خوښې مطابق چې کوم دی نو هغه مر ورکي چې هغه ناڅاپي یعنې چې ناخبرۍ سایقه بس کې داسې نه. لکه یو واقع کې راځي، حدیث مبارک دی، حضرت موسی علیہ السلام کور ته دننه شو. کور کې و، په دې کې یو نو وارد د بهر نه رالو. هغه کس ورته وایي د سړي په شکل کې دی، ورته وایي چې زه ستا قبض کوم. سا قبض کولو ته راغلی یم، روح قبض کولو. حضرت موسی علیہ السلام جلالی پیغمبر و، هغه په قهر شو، په دې مخې ورته څپېړه ورکړه. نو د هغه سترګه ووته. موسی علیہ السلام پیغمبر دی، مخکې ذکر شو چې انبیاو کې قوت ډېر. نو هغه وفریخته په انساني شکل کې. الله جل شانه ته فریاد یوړو چې یا الله تا خو زه خپل داسې بنده ته استولی یم چې هغه ما ته په مخ څپېړه راکړه، زما سترګه ووته. الله جل شانه ورته وفرمایل چې دوکه لاړه شه او موسی ته وایه چې د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د لاس د لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به 1 کال عمر درکړه چې ته پاتې کېدل په دنیا کې غواړې. نو د غویي په شا چې سړی لاس کېږي نو په سوونو په زرګونو ویښته راځي چې ویښته پرې ډېر وي. نو فرښته راله موسی علیه السلام ته یې وویل. موسی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې بیا به سي چې کله د عمر ختم شوي بیا به مرګي، چې بیا مرګ راځي نو اوس رانه سواله. نو هغه ټایم کې روح قبض شو. دا واقع په حدیث مبارک کې راځي. دلته یو خبره دا عرض کم چې بعضې واقعات هغه په احادیثو کې ني، د هغې نسبت انبیاو ته کېږي او هغه اعتقاد ساتل هغه خطا د دین د مذهب د شریعت وي. هغه واقعات بیانول هم نه دي پکار، د اهل علمو نه تپوس کول پکار دي. دا واقعه دا شته. که څوک وایي چې فرښته خو انسان نه دی، د هغه سترګه څنګه ووته؟ نو فرښتې چې کله د انسان شکل و صورت اختیار کړي نو په هغه باندې حکم بیا د انسان جاری کېږي. لکه جن او پیرې ناری مخلوق دی، د اور نه جوړ دی، لیکن چې کله جن انسانی او بشری شکل اختیار کی دا قدرت الله پاک هغه ته ورکړی دی چې جنات دا ناری مخلوق دی. یتشکل ای شکل شاء، جس صورت میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہے وہ اس میں ڈھل سکتا ہے. چې کوم یو صورت کې دانه شي په هغې کې راتلی شي. نو که جن ځان نه پیشو جوړه که او تا مړه که نو بیا و جن مړ شوي. که جن ځان نه لړم جوړ کو تا پې چپل را خلاصه که نو لړم به مړي، جن به مړي وي. که جن ځان نه ماشه جوړ کو تا داسې 2 ګوتو په منځ کې ونیو او دې مګلو نو جن به مړ شوي، ځکه چې ماشه مړي. کوم یو ځای او صورت چې اختیار کړي هغسې کړي. نو فرښته بیا ناري مخلوق نه دی، هغه نوري مخلوق دی، نوراني. او د هغې طبیعت یکسر د جناتو نه مختلف دی.
لیکن هغه هم په مختلفو شکلونو کې راتلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل جبرائیل علیہ السلام په داسې صورت کې رالو. صحیح بخاری کې حدیث دی، حدیث جبریل، چې انسانی شکل کې او د مدینه خلکو کې چا نه پیژندو. لوی زلفې، صفا سوتره کپڑے، صفا ویښته منګس شوي، پس ویښتو کې تیل لګېدلی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناست. صحابه په غور ګورګوري چې دا خو که چېرې دا د مدینې کس وي نو دی خو مونږ نه پېژنو، او که دا بارنی کس دی نو دا کپړې دی او دا ویښته داسې صفا سوتره ولي دي. نو فرښته د انساني شکل کې راتلی شي. دا فرښته انساني شکل کې وه، او انساني شکل کې چې هغه ته څه نقصان رسېدلی، نو الله جل شأنه په حکم سره اذن سره خو سترګه ټیک شوه. بیا چې کله موسی علیه السلام ته راغله، موسی علیه السلام ته یې وویل، نو موسی علیه السلام ورته وویل چې بس اوس مې روح قبض کړه. نو عرض مې دا کولو چې انبیاء کرام او بیا کله کله د الله جل شانه د پیغمبر امت کې نیکان خلق هغوی کله په خپلو آثارو باندې د مرګ پوه شي، یقیني او ختمي پته ورته نه، بیا هغوی الله جل شانه د هغوی سره د مرګ په وخت کې ښه معامله کوي، او د مرګ خپلې سختۍ شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې وفرمایل چې یو بنده دی، نو ابوبکر صدیق سے په ژړا شو. ابوبکر ته پته ولګېده چې دا د الله رسول دی. بیا ابوبکر ته تسلی ورکړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهاجرینو ته وویل چې تاسو تعداد به زیاتېږي او د انصارو تعداد به کمیږي، خو انصارو سره ښه کوئ. هغوی نه که چېرته خطا او غلطي وشوه نو د هغوی سره چشمپوشي او تسامح کوئ، سختي ورسره مه کوئ. بیا د ابوبکر صدیق مناقب او فضایل تر لرې پورې بیان کړ چې ما باندې چې چا احسانات کړي دي نو د هر چا احسان ما پوره کړی دی، بدله مې ورکړي، سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان زه نشم پوره کولی، هغه به الله پوره کوي. البته ابوبکر زما ملګری دی، او که چېرې ما بل څوک په زړه کې مې د هغه محبت او مینه کینولی د الله نه علاوه، نو بیا به د ابوبکر محبت او مینه په دې زړه کې کینولی وو، خو ما خپل زړه کې الله جل شانو ته ځای ورکړی، بل چاته نه. او ابوبکر سره مې تعلق دی، هغه سره مې ملګرتیا ده، یعنی د نورو خلکو په مقابله کې مې هغه زیات نږدې دی. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړې، په دې کې اشارې وې چې زه تاسو نه روان یم. دا ورځ د زیارت وه، د جمعرات، او د څلورم په ورځ د پیر په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا دنیا نه تشریف وړ. بیا د ماښام وخت شو، مازدیګر مونځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړو. بیا د ماښام مونځ وکړو. د حضرت عباس رضی الله عنه بیبي او د عبدالله ابن عباس سے مور ام الفضل رضی اللہ عنہا چې د پیغمبر علیہ السلام پر رشتہ کې چاچی کیږي، هغه روایت کوي چې رسته مونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته په جماعت کې امامتۍ ورکړی دی، نو هغه د ماښام مونځ دی د جمعرات د ورځې. د دې نه پس بیا مونځونه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړي. دا رسته مونځ چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز اورېدو، خلک ورپسې ولاړو. بیا چې د ماښام مونځ شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته دننه شو، نو د جمعې شپه ده او د زیارت ورځ تېره شوې ده. د ماښام او ماسخوتن په منځ کې وخت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نورم زیات شو، دومره شدت شو د تکلیف چې پرکاله به شو، بې هوشه شو، په هوش کې به نو. بیا چې کله په هوش کې راغله نو تپوس پې وکړو چې د ماسخوتن مونځ شوی دی؟ د مونځ دومره اهتمام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به د کور افرادو، زنانو، ازواج مطهرات، نارینه چې څوک ولاړو هغوی به وایي چې نه یا رسول الله مونځ نه دی شوی. ورته به یې فرمایل چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر ته ووایي چې خلکو ته مونځ ورکړي، خلکو ته جمع ورکړي. په خپل حیات مبارک کې او په صحت کې د الله رسول په خپله مونځونه کړي دي، او بیا په امت کې د ټولو نه افضل ترین او اعلم ترین پویه شخصیت په علم کې په هر لحاظ سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته مصلا حواله کړی. نو دا مونځ داسې شی دی چې د امامت لپاره
د اقتدا دپاره د مقتدا جوړېدو دپاره به د داسې خاص کس انتخاب کې چې هغه په علم کې، په تقوا کې، په تورع کې، حلال او حرام په منځ کې تمیز کولو کې د ټولو خلکو نه زیات وړاندې وي هغه کس. په بعضې محلو کې بې انصافي کېږي، زیاتې کېږي د مزد سره ډېر زیات. د محلې خلک داسې کس مزد ته وړاندې کړي چې هغه تنخوا نه اخلي، چې دا مزدونه مو د اسې کېږي، دې طرف نه بجلۍ بل را نه ځي، د ګیس را نه ځي، په دې را نه خرچې دي چې دا خو نه ځي، دې ته خوشحالي. بیا کس داسې نیولی چې هغه نه په مسله پوهېږي، نه د مزد په صلاح پوهېږي، نه په فساد پوهېږي، چې مزد ماتېږي څه سره، نواقض او مفسدات د مزد څه دي او کوم څیزونه هغه دي چې هغې سره مزد نه ماتېږي، هېڅ پته ورته نه. د خلکو د عقیدې نه ځان نه خبروي، نه په خپله خبر وي، نه بل پوهېږي. د داسې خلکو انتخاب کړي. داسې قرات وایي په مزد کې چې هغه قرات کې جلی غلطیانې وي، او بیا چې کوم پوه سړی ورپسې ودرېږي هغه چې د هغه قرات واوري نو هغه وایي چې دغه سړي پسې خو ما مزد نه کولی. نو خبره د داسې خلکو انتخاب کړي. زما عزتمندو دا د دین سره او د مزد سره زیاتی دی، او د دین او د مزد سره نه دی، د ځان سره دی. د الله جل شانو دین خو هماغه شان محفوظ دی، لیکن تا خپل مزدونه په داو ولګول د لږو پیسو دپاره، د لالچ دپاره ته د دې خبرې اهتمام نه کړې. په کار دا وه چې ته د خپل مزد دپاره د داسې سړي انتخاب وکړې چې هغه نه د کومې مسلې تپوس کوي چې د هغې حل وسره وي، یا کم از کم که دومره غټ عالم تا ته نشي میلاو چې د مزد په مفسداتو خو پوهېږي، صحیح تلفظ سره تا ته مزد درکولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو صحابو کې چې په هغې کې عشره مبشره شته، په هغې کې اقرع الصحابه ابی ابن کعب شته، په هغې کې امانتدار صحابه شته، په هغې ټولو کې انتخاب د ابوبکر صدیق سے کړی، ځکه چې کوم خویونه، کوم صفات، کوم خصائل، کوم فضائل، کوم مناقب، کومې خوبۍ په ابوبکر کې وي هغه په بل چا کې نه وي. نو چې کله په هوش کې راغله بیا به وفرمایل مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته ووایي چې خلکو ته مزد ورکړي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها به ورته په جواب کې وایي چې یا رسول الله بل چا ته ووایي ابوبکر رقیق القلب دی، دا هغه زړه ډېر نری دی، په معمولي خبر او خفګان باندې ژړا ورځي، نو چې کله ستاسو په مسله ودرېږي نو هغه خلکو ته مزد نشي ورکولی. مخې ته به دغه راځي چې د الله رسول نن نشته دی، زه په مسله ولاړ یم، بیا به هغه مزد نشي کولی، نو بل چا ته ووایي. نو پیغمبر علیه السلام به پرکاله شو، بیا به چې په هوش کې رالو بیا به وي چې مزد شوی دی، وی چې نه، بیا به وي چې مرو ابوبکر. دغسې یو 3 ځله وشل، په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه تاسو ته وایم ابوبکر وړاندې کوي، تاسو ته ما ته نورې خبرې کوئ. ستاسو مثال له هغه ښځو دی لکه کومې چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې وي، چې یوسف علیه السلام ته یې وی یو څه په زړه کې پټه خبره بله ساتلې. بیا چې کله دومره تاکید رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو نو ابوبکر مخکې شو. ام المؤمنین رستو خپل بیان کوي چې ما د خپل پلار مسلې ته مخکې کېدل ځکه نه خوښول چې ما وی چې مسلې ته یې وړاندې کړو نو خامخا و بیا خلافت هم د ده لاسته راځي، او ما نه غوښتل چې زما پلار خلیفه شي، بادشاه شي، ځکه چې کوم سړی بادشاه شوی دی نو هغه په خلکو بیا په نښه کړی دی، هغه بیا خطا کېږي نه د خلکو. جسمانی روحانی اذیتونه په هغه پسې خبرې مختلف تنقیدات دا بیا په خلکو باندې کېږي، نو ما دا نه غوښتل. دې نه معلومه شوه چې صحابه هم دغه فهم کړي وه، ام المؤمنین هم هماغسې وشوه چې خلیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بیا په آخر کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وړاندې شو. نو د جمعرات ورځ د جمعې په شپه د ماسخوتن لومبی مزد دی چې دې نه ابوبکر صدیق سے مزونه شروع کړي دي، بیا د جمعې په ورځ 15 واړه مزونه دا 6 شول، بیا د هفتې په ورځ 15 واړه مزونه نو دا 11 شول، بیا د اتوار په ورځ باندې 15 واړه مزونه دا 14 شول، بیا د څلورم په ورځ باندې بیا د سحر مز تقریبا 19 دا مزونه ابوبکر صدیق سے د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات باندې کړي. د جمعې رشوه نبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه مزونه وکړي. د هفتې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم
طبیعت لغونې سخت. بیا حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه تپوس ته رالو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او لښکر یې هلته د احد خوا کې ایثار کړی، ځکه چې د الله رسول مرګ او د زیز په کشمکش کې و، نه مخکې لښکر تلی شو نه واپس راتلی شو. د هغې تذکره تاسو ته مخکې شوي. بیا په دغه ورځ باندې واقعه د لدود پیښه شوه، حدیثو کې د هغې تذکره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شنبې په ورځ، د خالی په ورځ هفته ډېر سخت بیمار شو، بیا پرکاله شو. بیا د کور چې څومره افراد و هغه یو دارو هغې ته لدود وي، او هغه زمانه کې به دا دارو بیمار ته داسې اچولی کېدل چې په خوله کې به یې ورته یوه طرف ته کېښودل، بیا به یې د خوله په دې حساب که مریض ته چې دا دارو لږ لږ حلق ته ساس کې ځي په خپله او دننه بدن کې سرایت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې پرکالی حالت و، پوهېدو چې د کور افرادو دا لدود ورکول دا دارونه پیغمبر علیه السلام په لاس داسې اشاره وکړه چې ما ته یې مه راکوئ. سره د هغې بعضې ازواج مطهراتو د کور افرادو وی چې نه دا ورکوي، ځکه چې بیمار خو هسې هم د دارو نه کرکه کېږي، نه خوښوي، لیکن دغه وخت هغې باندې سختي ده. ګوره که په دې بیمارۍ کې داسې راشي کمې دې دارو سره، نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منع نه په اشارې سره منع نه باوجود دې حضراتو ازواج مطهراتو زنانو نارینه چې کوم هغوی دا لدود ورکړ. پیغمبر علیه السلام چې کله په هوش کې رالو، نو بیا ټولو ته ووایي چې تاسو ته چې ما ووایي په اشارې سره چې ما ته مه راکوئ، تاسو ولې راکول؟ دې نه معلومه شوه چې د الله د رسول اطاعت دا فرض دی، خبره منل فرض دی، که هغه دنیایي امورو کې ولیني. کله کله د عقیدت د وجې نه بعضې حضراتو فوري په هغې عمل نه دی کړی، پیغمبر علیه السلام هغوی ته تنبیه کړي ده. یو لښکر یې جنګ ته استولو د الله رسول، د جمعې ورځ وه، یو صحابي د هغې لښکر نه رستو پاتې شو، لښکر سهار لاړو د جمعې په ورځ، او دغه صحابي د جمعې مونځ ته پاتې شو، نو د الله رسول د جمعې مونځ کې داسې ولیدو چې ناست دی، مونځ نه پسې راوغوښتو، ورته ویې چې فلانکي ته خو ما سهار استولی دی، ته څنګه دلته؟ هغه ورته ویې چې یا رسول الله ما سره تازي اس دی، تازي اس دی، او هغه اس باندې چې زه کښېنم نو فوراً به زه خپل ملګري لاندې کړم په لاره کې، د هغوی ته رسېدی شم، او زه رستو ځکه شم ما دا غوښتل چې کېدی شي زما ستاسو سره بیا لیدل کتل او ملاقات ونه شي، ځکه چې سړی جنګ ته ځي نو هغه مرګ دپاره تیار شي، بیا زما او ستاسو ملاقات ونه شي، دا وروستی زیارت ستاسو ښه وکړم او تاسو پسې د جمعې مونځ وکړم. دا یې خواهش و، دا یې عقیدت و، دا یې محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. لیکن پیغمبر علیه السلام ورته څه وفرمایل چې کوم ملګري سهار تلي دي ته که هغوی پسې رسې، هغوی چې کوم اجر او کوم ثواب او کوم د جنت قرب هغوی ته حاصل شوی دی او د الله هغوی پسې ته نشي رسېدی، که څومره کال هم ته عبادت. دا ولې؟ ځکه چې د الله د رسول په اطاعت کې فرق رالو، خبرې منلو، اصل شی اطاعت. حضرت اویس قرنی رضی الله عنه د قرن او د یمن باشنده دی. پیغمبر علیه السلام په زمانه کې ایمان راوړی دی، د الله رسول سره ملاقات لا نه دی شوی، د مور خدمت کولو، د مور د خدمت بل څوک نو، د مور دی یوازې د الله رسول ته د چا په لاس باندې خط راواستولو چې یا رسول الله زما مور ده، د هغې د خدمت بل څوک نشته دی او خدمت یې زه کوم، او زما زړه غواړي چې زه راشم تاسو ووینم، ستاسو زیارت وکړم او ستاسو مجلس او صحبت کې کښېنم، ستاسو څه حکم دی چې څنګه تاسو ارشاد فرمایي زه به هغسې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مه راځه هلته ایثار شه د مور خدمت کو، دا اطاعت دی. اویس قرنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت شدت چې د هغوی د وجې نه خپل غاښونه ماتوي، چې په احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک مات شوی و، دومره یې ورسره مینه ده، لیکن د الله د رسول خبرې ته دومره ترجیح ورکوي، اطاعت خبره یې داسې مني چې زینه او
هغه ځای کې پاتې شو. او بیا د الله رسول وصیت کوي چې په قرن کې یو سړی دی، دا یې نوم دی دغسې حلیه ده. صحابو ته وایي چې دی راشي نو د هغه نه دعا اخلئ. صحابو ته وایي، صحابه هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري په صحبت کې ناست او سحر ماښام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک زیارت کولو، لیدل کتل به کول. هغه خلکو ته فرمایي چې د هغه نه تاسو دعا واخلئ. اصل زما عزتمندو اطاعت. نو چونکې دې ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک نافرمانی وشوه، وایي چې مه راکوئ دارو یې ورکړل. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې چا ماته دارو راکړي دي ټولو ته همدغه دارو خوله کې واچوئ. نو کله چې سړی بیمار نه ته راښه دارو ورته واچوي نو دا سزا ده. ما نه یو ملګري تپوس وکړو حاجي عبدالماجد صاحب چې دا دارو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ورته وکړو چې دې ټولو ته واچوي، دې کې څه حکمت و؟ ما ورته دې کې حکمت دا و چې د الله رسول په دنیا کې د هغې نه بدله واغېسته، که دا بدله یې نه واغېستی نو الله ته بیا اغېسته او د الله بدله ډېره سخت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې دی نه الله بدله والي. په قیامت کې ډېره زیاته سخته ده. په دنیا کې د خدای قهر و غضب د پیغمبر دپاره هغه ډېر سخت دی. نو پیغمبر ته په خپله بدله واغېسته چې دا معمولي تکلیف ښه دی لیکن چې سخت تکلیف نه بچي. او کله داسې وي چې د الله یو نیک بنده ولی الله هغه ته اذیت ورسې او هغه د هغې بدل تا نه وانخلي، ته ورته کنځلې وکړې هغه راته کنځل ونه کړي، ته سوک سپېړه وکړې هغه تا نه بدل وانخلي، د هغې بدل تا نه خدای اخلي. په دنیا کې نقد هغه سزا ته پوهېږم نه او داسې مصیبت کې به دې گرفتار کړي چې خلک به حیرانې ستا به علاج نه کړي. نو د یو نیک بنده د مؤمن متقی پارسا ولی الله د ازار نه ځان ساتل پکار دي. چاته ازار او اذیت او ایذا رسول نه پکار. بهرحال دا د هفتې د ورځې واقعه وه. بیا د اتوار ورځ شوه. د اتوار ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا لغونې طبیعت ښه و د ماسپښین په مونځ کې پیغمبر علیه السلام جماعت ته ووت، وایي چې ما جماعت ته بوځئ. جمع ولاړه وه. ابوبکر صدیق صاحب مونځ کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو په اوږه باندې لاس کېښو، یو عباس صاحب و یو علي بن ابي طالب رضی الله عنه. جماعت ته لاړو، د ابوبکر صدیق صاحب په خوا کې کېناست، ودرېدی شونه مبارک په ناستې باندې. ابوبکر صدیق رستو کېدو، د الله رسول ته وفرمایل چې دغه ځای کې ودرېږه. او هغه بیا هم د مونځ منځ کې په خپله مونځ پرېښو نو د الله رسول جمع کوله په ناستې. ابوبکر صدیق صاحب د تکبیر وې، خلکو به د ابوبکر صدیق صاحب تکبیر اورېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کمزورۍ د وجې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نیمه امامتي ورکړې ده. پوره مونځ چې ورکړی دی هغه د جمعرات د ورځې د ماښام مونځ دی. د هغې نه پس بیا مستقل امامتي نه ورکړي، دا مونځ یې ورکړی. دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کور ته راغلو. بیا چې کله د اتوار دا ورځ تېره شوه، سبا د پیر ورځ ده. د پیر په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی. لیکن په دغه ورځ د سحر په مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت ښه و، طبیعت یې سپک و، وجود یې سپک و. د سحر مونځ کېدو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته پته ډېرو حضراتو ته چې د پیغمبر علیه السلام کوټګۍ چې وې د ازواج مطهراتو خصوصا د بیبي عایشې چې کوم کې بیماري تېره کړې وه هغه داسې وه لکه د جومات دې اړخ او د لومړني صف ته مخامخ دروازه وه. نو چې کله به دروازې نه راوتو مبارک نو نیغ به رالو په مصله به ودرېدو او چې کله به تلو نو بیا په همدغه لاره نیغ واپس لاړم، دروازه کې به دننه شو، هغې ته به پرده ځوړنده وه. نو د سحر د مونځ وخت جمع ولاړه ده. ابوبکر صدیق صاحب امام دی، صحابه کرام ورپسې ولاړ دي، قرات کېږي، جمع کېږي. د الله رسول د دروازې پرده اوچته کړه او داسې صحابو ته یې وکتل، جومات ډک دی. دا یې چې وکتل نو د دې حدیث راوي حضرت انس رضی الله عنه دی او ټولو محدثینو دا حدیث راغشتی دی. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې دا حدیث راغشتی. حضرت انس رضی الله عنه وی
چې رسته زیارت چې په ژوندون کې مونږ د الله د رسول کړی دی په دې موس کې مو کړی ځکه چې مخامخ نه د الله رسول پرده اوچته نو وایي مونږ حضرت انس صاحب وایي چې هغه موس دی الله قبول کړي خو زمونږ ټوله توجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته وه مخ مبارک وایي داسې ځلېدو لکه د قرآن کریم پاڼه چې وي مصحف چا یو سي سره تشبیه ورکړي چا بل سي سره تشبیه ورکړي دا رسته زیارت چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه دومره خوشحال شول چې وایي قریب وجه ټولو صحابو موز مات کړی ابو بکر صدیق صاحب د مسلین رسته شو چې د الله رسول خو ښه شو په خپله یې پرده اوچته کړي د ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په اشاره لاس داسې کو چې نه جمع وکئ موز کوئ او پرده یې راښکته کړه صحابه وایي چې رسته زیارت چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی په همدغه ورځ وفات کېږي د سحر په موس کې مونږ دا کړی چې موز شو بیا ابو بکر صدیق صاحب محسوس کا چې د الله رسول ښه دی نو فوراً کور ته لاړو ځکه چې دا کور د ابو بکر صدیق صاحب د لور دی د عایشې بي زنانه په پرده کې شوې نورې ازواج مطهرات بیبیانې او صرف عایشه بیبي لور ده نو هغه د پلار دی هغه په پرده کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې دی ړومبی خپلې لور ته وویل پس پسې ورسره وکړل چې ما ته داسې ښکارېږي چې نن د الله د رسول طبیعت ښه دی وی چې او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو چې یا رسول الله د نور کله نه ستاسو طبیعت ښه دی نو زما هغه ښځه چې هغه په صنح کې په عوالي کې پاتې کېږي د هغې نمبر دی زه هلته لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې او لاړ شه وی ډېرې ورځې شوي هلته نه یم تللی دا ابو بکر صدیق یو بیبي دلته پاتې کېده یو په عوالي کې وه عوالي چې کوم طرف ته قبا ده مسجد قبا هغه طرف ته عوالي وایي هلته مزل دی هلته تللی دی نه یو دا معلومه شوه چې د خوشحالۍ او د خفګان په وخت کې د چا حقوق تلف کول نه دي پکار ضایع کول نه دي پکار کوم سړی چې د هغه دوه یا زیاتې ښځې دي څلور پورې هغه ته اجازت شته لیکن د ظلم او د خلاف عدل کولو اجازت هېچا ته نشته په ورځ د قیامت به د ده نه تپوس کېږي چې ستا دوه ښځې وې ستا ټول وخت د یو سره تېرېدو دی بلې سره نه پیسې دې یو ته ورکولې دی بلې ته نه خرچه دې یو سره ته راتله دی بلې ته نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه اول په دې باندې عمل کوي چې عدل قایم شي نه یو ښځې سره ورځې تېرې کړي دي هغې بلې سره ورځې ډېرې وشوې نه دي تېرې کړي چې هغې ته هم برخه ورکړم په دې حال کې په دې د شرع په دې حکم باندې صحابو او خلیفه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب او قائم مقام عمل کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجازت سره د پیغمبر علیه السلام اجازت شو سره شنو دا تقریر شو مهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولګېدو چې او چې زه لاړ شم یا رسول الله تاسو طبیعت ما ته ښه ښکارېږي چې او لاړ شي ابو بکر صدیق صاحب لاړو عوالي ته حضرت علی کرم الله وجهه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی ماشوموالي کې په کور کې لوی شوی دی او زومی دی حضرت فاطمه رضی الله عنها د علي صاحب په نکاح کې هغه بهر راووتو صحابه ته ټول ګیر چاپېر راجمع شول ځکه چې پردي صحابه خو دنده تی نه شو وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زویه یا ابن عم رسول الله اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی اللہ کے رسول کی حالت کیا ہے پیغمبر علیہ السلام حالت سنگ دے طبیعت صحابت راجمش علی سے بتوئے چې الحمدللہ د نور کل نخ دے حضرت عباس سے ترے پخوا کیو هغه عمر کې مشرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تر دے هغه وتوئے چې علی تا خو خلکو ته دا وایي خو ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ آثار داسې ښکاري چې دنیا نه تشریف وړونکي بعضی حضرات دا غي فراست او تفرس دا غي تجربه او مشاهده دا غي د مړو سره ناست او دا غي حالات لیدل کې تجربه شوي غي د پته لګي او رښتیا چې اوماغه سي شو دلته کې دا خبره وشوه آلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د نزع حالت شروع شو دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خپل بیبي
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناسته ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیفونو کې ډېر شدت مخامخ په دروازه باندې د ابوبکر صدیق صاحب زوی او د ام المؤمنین عائشہ بی برور عبدالرحمن ابن ابوبکر رالو په لاس کې تازه مسواک دی د الله رسول هغې مسواک ته کتل لاسې خبرې نه شوې کولی ام المؤمنین پوه شوه دا ډېره زیرکه هوښیاره وه ورته وایي چې یا رسول الله مسواک راوالم کوئ د سر په اشاره ورته وایي چې مسواک یې د هغه نه واغېشتو تازه مسواک و ام المؤمنین په خپله خوله کې هغه پوس کو نرمې کو او بیا یې ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه کې مږل وي په دې باندې دا فخر کوي چې په آخر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شوی دی نو زما لیاړې د هغې خولې مبارکې لیاړو سره یو ځای شوي او زما په غېږه کې سر و او زما په کوټه کې وفات شوی دی او زما په نمبر کې وفات شوی د دې بیبي د ام المؤمنین دومره لوی منقبت دی ستاسو په دې معاشره کې داسې کسان شته نن سبا چې هغه د ام المؤمنین رضی الله عنه سره هغه مسلمانان نه دي ځان ته مسلمان وایي روافظ ام المؤمنین پسې سپک وایي او بیا بعضې خلک شک کوي چې یاره دا خلک د دې بیبي سره چې د الله رسول د چا په غېږه کې سر ورکړی د چا لیاړې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې لیاړو کې یو ځای شوي د چا په نمبر کې پیغمبر علیه السلام وخت ورکړی د چا دا منقبت وي چې جبریل علیه السلام راځي په هغې باندې سلام وایي چې یا رسول الله دا عایشې باندې زما سلام وایي د هغې دا حالت وي نو د هغې منقبت او شرافت به څومره دغه وخت کې ام المؤمنین فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مسواک کولو او داسې به سره د اوبو لوښی پروت و مبارک او دا بیوی لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله الا الله ان للموت سکرات دا ګوتې مبارکې وي په هغه لوښي کې لوندې کې بیا وي په دې تندي په مخ باندې راښکلې لوندې ګوتې او دا به وي چې لا اله الا الله د الله نه علاوه بل هیڅ معبود نشته ان للموت سکرات او د مرګ سختۍ ډېرې سختې دي بیا به یې داسې ګوتې دننه کې په تندي به یې راښکلې بیا به یې دا وایي بیا به یې دا وایي په آخر کې ام المؤمنین فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس کې مسواک و او مسواک یې د لاس نه پرېوتو او ګوته یې اسمان ته ونیوه او دا یې ووایي بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی زه په هغه اعلی صحبت او ملګرو کې تګ غواړم ام المؤمنین وی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په حیات کې او په صحت کې دا حدیث بار بار اورېدلی و بیا مې اورېدلی و چې د الله پیغمبر په ځمکه کې چې څه وخت د هغه مرګ راشي نو د الله جل شانو هغه ته اختیار ورکوي چې څنګه پاتې کېږي او که ځي او چې کله هغه دا ووایي چې بره تل غواړم نو بیا دې خدای روح قبض کوي نو ما هغه حدیث یاد شو ما وی چې اوس د الله رسول دلته موږ سره نه پاتې کېږي دا یې ووی بالرفیق الاعلی او لاس مبارک اوچت کړ او لاس یې راښکته شو سایه ورکړه دغه وخت کې مدینه منوره کې شور شو د صحابه عجیبه حالت شو امهات المؤمنین ازواج مطهرات د پیغمبر علیه السلام بیبیانې بیر چاپیر وي څومره لویه صدمه دا صرف داسې نه وه چې د چا پلار وفات شوی یا د چا د زنانه خاون وفات شوی یا یو بادشاه وفات شوی دا د الله رسول سید الرسل خاتم النبیین او په ځمکو په اسمانونو کې چې څومره مخلوق پیدا کېږي د ټولو نه افضل ترینه هستی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه د دنیا نه تشریف وړو او هغه رؤوف الرحیم چې قرآن پاک کې د هغه صفتونه رؤوف الرحیم سره ذکر شوي او داسې مهربانه چې چېرته به څوک رال تسلی ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت دشمن چې به د قتل په اراده رالو نو دلته به خیالات او ارادې بدلې شو چې چا ته نه څه غوښتي دي نو هغه یې محروم کړی نه دی کوم کس چې به په مشکل کې ګیرو د هغه مشکلات یې د هغه سره حل کړي چا تر چې د پیسو ضرورت و هغه سره یې تعاون کړی په خپل سر باندې قرض پوره غشتی دی هغه یې پوره کړی نو د داسې هستي د دنیا نه تللو دغه وخت کې به د صدمې څه حالت د صحابه عجیبه حالت حضرت علی کرم الله وجهه د انتهایی صدمې او د غم نه بېهوشه پرېوت
ځان نه پوهېدو. حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه خلیفه ثالث، هغه د غم د صدمې د وجه نه دیوال سره ډډه لګولې وه او چا سره خبرې نه کوي، ګم سم شو، خبرې بندې شو. عثمان ذوالنورین چې د پیغمبر علیه السلام دوه لوڼه مبارکې باندې پرله پسې واده. حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عباس رضی الله عنه د خفګان عجیبه حالت. حضرت عمر امیر المؤمنین عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی الله عنه دا هغه څه بل شان حالت. هغه د تورې نه د تیکې نه توره راوویسته او توره یې داسې نیولې ده او د مدینې په کوڅو کې ګرځي. هغه مغلوب الحال شو، چې د الله رسول وفات نه دی، هغه تللی دی څه وخت لپاره الله جل شانه څخه، او بیا به راځي او دا منافقین چې څومره پاتې کېږي مدینه کې د دوی سره به جنګ کوي، هغې نه پس به بیا الله جل شانه ته ساه اخلي. هغه مړ نه دی، په ځان نه پوهېدو. د هغه د وجې نه صحابه کرام او د مدینې خلک ژړا نشي کولی د عمر د وجې نه، ځکه چې عمر وایي چې چا وژړل او چا وایي چې د الله رسول وفات شوی دی، په دې توره باندې به سر پرې کوم، زه به په دې خبره کله جومات ته ننوځي دې حالت کې خلک راغون کې خلکو ته وایي د الله رسول ګورې نه دی وفا، او بیا راځي او چې څنګه موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و، دغسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله څخه تللی دی او خبرې اترې کوي، بیا به راځي. دغسې حالات دي، څوک کش نشي کولی، جړا نشي کولی. عمر صاحب دا ویلي، خلک هم په ششوپن کې دی، شک کې دی چې د عمر هونې غستی دا وایي چې څوک ابوبکر صدیق صاحب هلته تللی کور ته او والي ته، هغه ته اطلاع لاړه چې صاحب عمر صاحب خو داسې وایي خو د الله رسول وفات شوی دی، پټ خبرې ورته ورکړو. ابوبکر صدیق صاحب په اس باندې فوراً رالو، د جومات دروازې څخه اس پرېښو، جومات ته رادننه شو، په هغه دروازه چې په کوم به نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلو راتلو، په هغه دروازه باندې د پیغمبر علیه السلام کوټې ته ننوت. او ازواج مطهرات نور ډډې ته شوې، پردی وکړه. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها یې لور ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروت دی مبارک په کټ کې سریر باندې، ابوبکر صدیق صاحب لاړ، په مخ باندې څادر پروت دی، د الله د رسول نه څادر پیس کې اوچته کړه چې ویې کتل مخ یې ځلیږي، ورته وایي چې طبت حیا و میتا، سترګو نه یې اوښکې ډکې ډکې اوتو شي. طبت حیا و میتا، ای د الله رسوله ته په ژوندم حسین او جمیل وي او په مرګم پاکیزه او حسین او جمیل. بیا په باندې راټیټ شو، بیا ښکل کو دی او فرمایل چې تا باندې به الله جل شانه دوه مرګونه نه راولي، کوم مرګ چې په عام انسان باندې راځي هغه یو مرګ بس پتا راغلی، تا به خدای پاک دوه ځله نه کړی. د دې دپاره ووایي چې د حاضرینو په ذهن کې کینی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی دی رښتیا، او عمر صاحب چې کومه خبره کوي هغه خطا ده. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه 3 ځله داسې وکړل، 3 ځله پرې راټیټ شو او دا الفاظ یې وویل او بیا د کور نه لاړو جومات. حضرت عمر رضی الله عنه ته یې وویل چې چپ شه، زه خبره کوم، هغې ته وکې ده. عمر صاحب لګیا و، په ځان نه پوهېدو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونکې په خپل ژوند باندې د الله رسول په خپله مصله ودرولی او په منبر باندې کېناستو، خلکو ته یې وویل چې خلکو راجوخ شئ. خلک راغون شو. غټ علما کبار وایي چې دا د ابوبکر صدیق صاحب غونې د ارحم او مهربان شخصیت حوصله ده چې په دې وخت کې ځان قابو کړی دی، نو هغه ابوبکر صدیق صاحب. د انسان قوت او کمال لا دی چې په هغه باندې صدمه راشي یا په خوشحالي راشي او دی د صدمې په وخت کې خپل ځان قابو کړي، د صدمې د وجه نه د هغه نه خلاف شرع کار ونه شي، د خوشحالۍ په وخت کې ځان قابو کې خلاف شرع کار تی ونه شي. ابوبکر صدیق سے په منبر باندې کېناست، لومبۍ جمله یې چې ووې د الله پاک حمد و ثنا بیان کا چې زمونږ معبود او زمونږ مسجود او زمونږ رب هغه الله دی. حمد و ثنا نه پسې دا ووې چې څوک د الله بندگی کوي نو الله ژوندی دی، حی دی، لا یموت، په هغه باندې مرګ نه راځي، او چې چا د محمد رسول الله بندگی کوله نو هغه وفات شوی دی.
هغه وفات شوی چې دا وې ټول خلک وایي چې ناشنا خبره په ځکه چې عمر صاحب منې کړو عمر صاحب خلک پرېښول یوازې پرېښو هغه هم راجوخ شو هغه هم دا خبرې اوري بیا یو څو آیات وایي په هغې کې یو آیت دا و وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا معنی دا دا چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول له پیغمبر دی وما محمد الا رسول دا خو یو رسول له پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل دا غنه مخکې نور پیغمبران تیر شوي افإن مات کچره دا پیغمبر په خپل مرګ وفات شي او قتل یا د چا د لاس نه قتل شي بعض انبیا قتل شوي دي لکه زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام انقلبتم على اعقابکم نو تاسو به د دین نه برګشته کېږئ واپس کېږئ ومن ينقلب على عقبيه او چې څوک د دین نه واپس شو ارتداد اختیار کو نو د نقصان او ضرر د خپل ځان ته د خدای ته ضرر نشي ور دا آیات چې وي دا آیات نازل شوي په احد کې په 3 هجری کې او دا اوس 11 هجری ده صحابه کرام وایي چې مونږ ویل چې دا آیت اوس نازل شو حالانکه دا مخکې نازل شو او دا یو فرمایل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی دنیا میں نہیں رکھی کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے لیکن پیغمبر علیہ السلام مرگ کا اشارہ بل آیت داو انک میت و انہم میتون اے پیغمبرہ تم د دنیا نے تشریف وړي وفات کېږي او دا خلق بمزي او دا الله رسول په خپل ژوند باندې دا هر څه بل آیت وی کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامه هر یو نفس باندې مرګ راتلونکی دی او مرګ ذائقه به سکی ترخه دا تریخ بوټ دی دا به هر یو سړی تیری وانما توفون اجورکم یوم القیامه او په ورځ د قیامت به چې کوم دی نو تاسو ته الله جل شانه اجور درکوي د اعمالو عوض به په قیامت درکولی دا آیات چې اولستل نو بیا منبر نه ابوبکر صدیق صاحب نورې خبرې موکي چې دا الله رسول وفات شوی دی دنیا نه تشریف وړی دی ټولو خلکو په زړه کې کېناسته هر یو سړی د مجلس نه پاسېدو دا آیت وایي وما محمد الا رسول دا خو رښتیا الله پاک فرمایي چې زما پیغمبر به ځي بیا عمر صاحب د لاس نه ونیو ورته یې ویل چې تا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دا آیت نه دی اورېدلی دا دې نه دی اورېدلی دا دې نه اورېدلی عمر صاحب چپ چاپ شو او زما زړه ته اوس کوده شو چې او د الله رسول وفات شوی واخر دعوانا الحمد